دا بخاری جلد اول به څوک وایي څوک یې تی وی هوایه ده أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأنه سمع عكرمة بن وقاص الليثي يقول سمعت الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ها أو إلى امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه. باب کې مې خبره شروع کړې وه کیف کان بدء الوحی نو بدء مې ویلې وه وحی پاتې شوی و وحی څه ته وایي وحی یو لغوي معنا ده یو اصطلاحي معنا ده وحی په لغت کې وایي الاشاره السریعه تیز اشاره کول الاشاره السریعه لکه مثال در کومه دلته کې څه خطرې او د تاسو ته داسې کما داسې کړه شبه او یا یو ماته تکلیف دی او یو سړی ته داسې کوم تیزه سره وته لاسو فزم الاشاره السریعه یا سترګې سره روزي سره شونډې سره ځکه مې اشاره ورکومه هغه ته وحی وي الاشاره السریعه او دا اصطلاحي وحی سره مناسبت واضح دی دا یو تیزه اشاره ده دویمه معنی سره په لغت کې الاعلام فی خفاء په پټه طریقه یو سړي ته خبر ورکول لکه کزه د ویما چې ای زید دلته راشه ټول ته خبر شو او چې داسې په لاسو ته اشاره وکما دې مطلب دا چې بل څوک نه خبرم پټه راغوانم یاد یو طالب دی چې هغه ته مسله ده او زه خلی غونډه ته داسې اشاره وکم چې بل څوک پوي نشي الاعلام فی خفاء دو معنی مې وکړه الاشاره السریعه دې مې سوې الاعلام فی خفاء او وحی مصطلح هم دقه ده یو غوته د اشاره ده او بل الله نبی رسول الله په پټه طریقه هوروي او په اصطلاح کې وحی څه ته ویل کېږي نو معانی علماء ګڼ ذکر کړی دي او زه تداوی ما الاعلام بالشرع الاعلام بالشرع شریعت باندې خبر ورکوه اوس حضرت وحی لغوي یو څو قسمونه دي او وحی شرعي یو څو قسمونه دي وحی لغوي لومبه قسم دی وحی فطری دا عامه وحده دا ځکه درته وایم چې قرآن حکیم کې به د وحی استعمال لذي نو ته به سوال کې پریږدي جو علما به سوال کوي چې وایو پیغمبر ته کېږي دلته کې خو الله وي واوحى ربک الى النحل شاتو مکې ته الله وحی کړی ده نو دا پیغمبر خو نه ده یا الله بل دی کې وایي واوحینا الى ام موسی دا خو موسی علیه السلام مور خو پیغمبر نه ده او نسبت د وحی ورته وشو نو ما سوي چې وحی په لغت کې څو قسمونه لري لومبه قسم یې څه دی وحی فطری سمې وي وحی فطری وته ویل کېږي دی لومبه قسم دی وحی فطری څه ته ویل کېږي هغه الله فطرت تا او طبیعت ته القا کوي فطرت ته او طبیعت ته الله القا کوي او دا وحی عامه ده دا انسان تم کېږي او دا حیوان تم کېږي انسان تم کېږي دا وحی او دا حیوان تم کېږي مسلمان تم کېږي او دا کافر تم کېږي دا عامه ده لکه قرآن حکیم کې الله فرمایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ينحتون نو د شاتو مچې ته الله فطرتن په دې ځل کې القا کوي شاتو مچې چې کله د شاتو پیټه نه پاسي او دا خوراک روانه ده دې په کومه مدرسه کې سبق ویل دا شات رو باسي دا جس رس رو باسي او دا دنه لګیا دي او خپل کورونه جوړي یو کور جوړي نو دا وته چا خودلې دي دا الله فطرتن ورته القا کوي ګور شاتو مکه ته مشو او دا ماشوم تم کېږي جی
اواز نه راځي نو دې نه زیات خو زما طاقت نشته یا څو دا ناظمان ټول په پړي تړم او د سین ته غول 50 ناظمان دي یو شی ته خراب دي خو څومره هم خبره ده او د سبق په 15 منټه قضا کېدو مال خار راځي نو سار دا خو به خیر ټیک شي مولوی صاحب کنه حاجی نن بتا ټول سیستم برابر کې پیسو ته مګوري ها حاجی ته بنګ حاجی ها دا بیٹری مو سره وګوره دا بیٹری و سره ځان چیک کا بعضې وخت د بیټرۍ تاوان هم وي نو که مسله د بیټرۍ وي که نه نو بیټرۍ به ورته نه وي وایي صحیح شو خبره خو چې انشاءالله العزیز دنې ټیک هم کې او بیا ورسره دا یو مهرباني وکړه چې ته ډک هم کې که نه چې سبا له مونږ ته رکاوټ پېښ نه شي نو ولې د هغې وجه دا ده چې د بجلۍ ډېر بې نظام خراب دی بس د صحیح کړو صحیح کړو الله تعالی اجر و برکت درکړي نو مولوي صاحب څوک هم دې نه زیات خو ماله چل نه راځي دوا کومه داسې به ونه کړي مړه کاره سره دا یاره دې نه زیات مال چل نه راځي ته دوا ده دوا به راته پدې کې وکړم دعا وکړئ چې الله تعالی دا ټولې دعاګانې چې چټونه کې چې څومره دعاګانې دي الله ذل جلال دی شان ورشا کشمیری په کم دور کې تیر شوی دی مختصر تاریخ بیان کې چې تبیان کما خدا د موږ د باباجي مستازو په بعضې کتابونو کې او د علامه شمس الحق افغاني صاحب مستازو دوی چې په خبره او دا دغه زمانه کې تیر شوی دی نو الله دا چټونو کې څومره دعاګانې دي الله دې ټول دعاګانې قبول کړي الله دې مریضانو له شفا ورکړي زموږ کور کې هم بیماران دي دعا وکړي تاسو کورونو کې طالبانو کې الله ټول له شفا ورکړي الله په موږ باندې رحم او کرم وکړي فضل وکړي طالبان عالمان فاضلان مدرسین مفسرین کې مدرسې ته ترقی ورکړي او چې څوک دې سبق لراغلي دې نه اجرت یې کړی الله دې هغه اجر ورکړي برحمت وکړي سبق نن تاسو د الله زما خراب شو